سلامونه ملګرو. د ایران صدر ابراهیم رئیسانی په هلیکاپټر حادثه کې وفات شوی دی. دا خبر د ایران د مسلمانانو د پاره یا څومره هم مسلم کنټریز دي د غي د پاره د غم خبر زکه دی. اوس ډیر مرګري وایي چې دا شیعه ملک ته یا د ابراهیم رئیسانی چې کوم دا شیعه په شیعه او په سنی کې زه فلحال دیږي کې خبره نه کوم، خو یادېږي از مسلم ایران ملک چې یادېږي مسلمان ملک یادېږي جی، او مسلمان ملک سره مرسته هم کوي، سپیشلی اوس فلسطین سره مرسته هم کړي و د اسرائیل خلاف. نو دیږي کې زه اغله د شیعه وغیره خبره نه کوم، خو ډیر مسلمان ملکونه چې کوم دي د ابراهیم رئیسانی په مرګ باندې خفه دي. آیا دا حادثه و یا دا د ابراهیم رئیسانی خلاف یو سازش شو؟ د حادثې وجه څه کېدای شي په دې باندې په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو. خو بل طرف ته په اسلام آباد کې په دریو حلقو باندې پی ټی آی الیکشن ګټلې دي، چونکې د الیکشن کې فارم 45 مطابق پی ټی آی الیکشن ګټلې او فارم 47 مطابق مسلم لیگ نون ګټلې. اوس یو ریپورت جاری شوی دی چې دا غیر هغه ریپورت سره پی ټی آی ته عدالت کې نور هم اساني ملاوي دي چې نون لیگ ولې د خپل حکومت پرېښودو دمکی ورکړی ده. دا دمکی چا او ولې ورکړی ده؟ شهباز شریف په ولې استعفا ورکړي؟ د شهباز شریف استعفا د سعودي عرب بادشاه محمد بن سلمان دورې پاکستان سره ولې منسلک ته؟ نواز شریف د اسټابلیشمنت نه یو خواهش کړی دی. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. نن سحر پرون سحر افسوسناک خبر دا راغی چې ایرانی میډیا دا خبر جاری کړو چې هلیکاپټر حادثه کې د ایران صدر چې کوم دی ابراهیم رئیسانی وفات شوی دی. دا حادثه پرون شوی دا خو تر اوسه پورې ابل رشي و خو پرونه پورې د دې صفته نه لګیدا، چونکې د هلیکاپټر چې کومه ملبه و هغه نه و پیدا شوی، حادثاتي ملبه نه و پیدا شوی، چاته هیڅ قسم پته نه و چې د هلیکاپټر چرته پروت دی، جای وکو چاله نه و معلومه جی، ځکه چې د هلیکاپټر کم ټریکینګ سیستم هغه کمپلیټلی فیل شوی و. ریسکیو ټیمانو ډیر زیات مهنت وکړ، ډیر زیات مهنت نه پس هغه لا ملبه ملو شو او هلته څوک هم ژوندونو څومره چې هم هلیکاپټر کې کسانو ټول وفات شو جی. په دغه هلیکاپټر کې د ایران صدر ورسره وزیر خارجه او نور هم کسانو چې ایرانی میډیا مطابق دغه ټول کسان وفات شوي دي جی. خو تر اوسه پورې د دې حادثې وجوهات لا نه دي معلوم، خو د مسلمانانو لپاره د غم خبر ځکه دی چې د امت مسلمه یو عظیم لیډر جی، عظیم لیډر ول ځکه هم چې د فلسطین په سخت وخت کې مدد کړو جی. وګورو چې د دې حادثې وجه څه کې دي، چې وجوهات مخې درازي راتلونکي وخت کې به ټول معلومات ان شاء الله تاسو سره بیا د شریک کوم. بل طرف تاسو راځو د پی ټی آی حواله سره. د پی ټی آی د لپاره اسلام آباد نه خبردار جی، اسلام آباد کې درې حلقې وي، داغه اډیټ ریپورت جاری شوی دی او دغه اډیټ ریپورت مطابق د نون لیگ امیدوارانو ته چې کم سټونه ملو شي هغه سټونه اصل کې نون لیگ بایللی، دغه سټونه په ډېر غټ لیډ باندې پی ټی آی ګټلی. ان 46 نه د پی ټی آی امیدوار چې کوم مسعود صاحب عامر مسعود هغه 75000 وټونه اشتلی، 75000 سمثینګ 800 لایک دیٹ اغشتي، او د نون لیگ امیدوار تقریبا اکیل انجم چې هغه 38000 وټونه اشتو، چرته 75000 وټونه او چرته 38000 وټونه جی. دا اډیټ شوی، په اډیټ کې دا ریپورت راغلی دی. فارم 45 مطابق پی ټی آی امیدوار الیکشن ګټل او فارم 47 مطابق نون لیگ ګټل جی. دا صرف د اسلام آباد صورتحال دی. اسلام آباد کې ګوره چې اسلام آباد یو مرکز دی د ملک، چې دغه الیکشن کمیشن افیس شته، دغه انټرنیشنل میډیا ټوله پرته ده، دغه زمونږ چې کوم دی کیپټل دی چې په سوري جی چې په کیپټل کې داسې قسم حالات نو بیا تاسو خپل سوچ کوئ چې کومه بیک ورډ علاقې وي نو کې به څومره داندلی شي وي جی. خلاص اوس مخکې چې کوم غټ خبر دی نو دا کم اډیټ چې شوی د کم اډیټ ریپورت جاری شوی دی، نو د اډیټ په وجه پی ټی آی ته چې کم کیسونه دی هغه کې هغه کیسونه کې ولغټه فائدہ ملاوي دي شي، ځکه پی ټی آی الریډي په دریو حلقو باندې کیس روان دي. د دریو حلقو نه ټول امیدوارانو فارم 45 چې کم دی هغه عدالت طلب کړی دي. په دې باندې پی ټی آی الریډي کیس چولې په دریو حلقو باندې، او دغه دریو حلقو اډیټ ریپورت راغو چې دغه اډیټ ریپورت پی ټی آی ته غټ مدد ورکول شي جی. شهباز شریف استعفا هم تیار ده او نون لیگ چې کم دی او دغه هم حکومت پرېښودو دمکی هم ورکړی ده چې موږ به حکومت پرېږدو. د دې څه وجوهات دي او دې نه علاوه عمران خان چې کمې خبرې پیشنګوی کړې وه هغه هم حقیقت ثابت دی. شي سینیر صحافي شهباز ران ویلي کې چېرې اسټابلیشمنټ حکومت سره مدد ونه کړو او بهر ملک نه انویسټمنټ را نه غلو نو بیا شهباز شریف استعفا ته تیار دی. د ای ایم ایف ټیم چې کوم دی هغه هم په پاکستان کې موجود دی، د پاکستان د هر څه ابزرویشن کوي، مشاهده کوي چې آیا موجوده حکومت مضبوط دی که نه، او دی چې کومې اهمې فیصلې کوي په کومه طریقه باندې کوي، اهمې فیصلې څنګه کوي،
څوک ولکوي. شهباز رانا چې کوم دی دا هم ویلي دي چې IMF په خپل بجټ ګوري او هغې نه پس په حکومت ته پیش کوي. حکومت کې به بیا هغه بجټ چې کوم دی عوامو ته پیش کوي او په دغه بجټ کې د بجلی قیمت چې کوم دی هغه اضافه به هم کیږي. صرف د بجلی نه نور به هم په ملک کې ګراني راځي. کامران یونسف هم ویلي دي چې کشمیر صورتحال یو جلک او حکومت سره دا یاره هم ډیره زیاته ده کاسې نه چې په ټول ملک کې د کشمیر غونتې صورتحال پیدا شي د ګرانۍ په وجه باندې او دا ایکسپیکټډ هم ده که چېرې ګراني زیاته شوه نو عوام به خامخا احتجاج ته روځي د کشمیر غونتې. حکومت به دا ځل د 18,000 ارب روپو بجټ پیش کوي. 18,000 ارب کې به 9,700 ارب روپۍ چې کوم دي دا د قرضې په سود کې ځي IMF ته به ځي. تیر کال د چې کوم دغه شوی دی بجټ شوی و هغې کې چې کوم بجټ نه مخکې چې کوم سود پاکستان ادا کړی و تیر کال د 7,000 ارب د 7,100 ارب چې کوم هغه تیر کال حکومت د هغه ټایم د PTI حکومت زما خیال چې سود ورکړی جی. نو دې نه علاوه اوس ګوره دا ځل سود زیات شوی دی. دا ځل سود چې کوم دی 9,700 ارب سود دی جی او تیر ځل چې کوم 7,000 ارب سود دا ځل په 2,000 ارب سود سیوا دی جی. نو 2,000 ارب روپۍ چې کوم دی کې پاکستان کې ډېر غټ ډیولپمنټ کېدی شي ډېره غټه ترقي میلاویدی شي. نو تیر ځل چې کوم بجټ شو هغې کې څومره ګراني راغلی وه نو دا ځل چې کوم بجټ راځي کې به زیاته ګراني ځکه راځي چې دا ځل به پاکستان زیات سود ورکوي د تیر کال په نسبت باندې. نو ګرانۍ ته ځان ریډ وساتئ جي. اوس ډېر صحافیان دا خبره هم کوي که چېرې سعودي باچا محمد بن سلمان بجټ نه مخکې د پاکستان دوره ونه کړه نو شهباز شریف په استعفا ورکوي. شهباز شریف حکومت دومره ډېر کمزوری دی چې اوس د یو غیر ملکي باچا که چېرې پاکستان ته نه راځي نو د شهباز شریف حکومت ولله خطره کې ځي ځکه چې ګوره حکومت هلته کېږي چې د بهر ملک نه انویسټران راشي نو دی سترګې سعودي عرب لدي که چې سعودي عرب راغو او هغه دلته څه غټ انویسټمنټ سټارټ کو نو زموږ حکومت بچ کېدی شي جي. نواز شریف هم یو خواهش ظاهر کړی دی. نواز شریف ویلي دي چې د محسن نقوي په ځای د رana ثناالله وزیر داخله جوړ شي. محسن نقوي په ځای د رana ثناالله وزیر داخله شي. وزیر داخله ځکه د رana ثناالله جوړي چې رana ثناالله د مطلب ښه لاس دی د پارټنر دی جي نو ځکه دی غواړي چې رana ثناالله دی د ملک وزیر خارجه جوړ شي جي. دا اپډیټ ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.